بس مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه خو زه اول تاسو ټولو د ثوابۍ ورونو دوستانو د ټولو شکریا ادا کوم چې دلته راغلئ. بیا خاص طور باندې ملک یوسف صاحب د هغې خاندان د هغې د دوستانو د ملګرو ادریس خان دا ټول چې څومره ورکر دي چا چې دې کې محنت کړی دی زه هغوی ټولو ته مبارکي ورکوم چې زبردست تاسو بهترین دلته کې پروګرام جوړ کړی دی. خدای مو ډېر خوشحاله. نورو خبرې ډېرې دي خو دا ثوابۍ ته چې زه کله راغلی یم دا ثوابۍ خلکو باره کې سوچ کوم زه د ملګرو ته یم چې دا اصلي هغه زاړه پښتانه پاتې شي ایله هغه غیرت او د پښتو د ثوابۍ خلکو کې زه باقي ګپ شپ نه کوي. نو زه ثوابۍ خلک ډېر قدر چې دا پښتانه خلک دي او په خپله خبره ودري او ښځه ودري بیا دې شاته کېږي نه. یو کردار دی دا ډېر کمو خلکو کې د ثوابۍ خلکو څخه زه اکثر دا خبرې کوم چې ماشاءالله تاسو هغه زاړه پښتانه هم زاړه پښتانه څه عهد کولو څه زبان یې و ایمان یې پوخ و. زه یقین لرم چې دا ثوابۍ خلک به تاسو خپل هغه تاریخ نه هېروئ. زه چې دلته راغلی یم موږ یو نوې پارټي جوړه کړې خو په یو سوچ مې جوړه کړې ځکه چې ما 40 کاله سیاست وکړو محنت مو وکړو شپه ورځ مې منډې ووهلې د ډسټرکټ نه شروع شوی یم او مخکې زه پاکستان پیپلز پارټۍ کې پاتې شوم بیا لږ ټایم ما شیرپاو خان سره تېر کړ بیا مو وزارت نه استعفا ورکړه پی ټي آی ته راغلی. کله چې الیکشن راشي دلته کې رنګارنګ منشورونه راشي رنګارنګ تقریرونه شروع شي چې موږ به مستقبل کې دا کوو باغونه به جوړو څه دنیا الف لیلا کیسې وشي او دا ساده خلک دي او دی چې بېشکه دا خو ټیک دی به خپلې وعدې پوره کوي. زه هم پکې ډېر ځله دوکه شوم چې کله چې کوم وعدې شي هغه نه پوره کېږي. که پیپلز پارټي راغلي دا هغه خپله ناره والېده او خلک وایي چې بس دلته کې به روټۍ میلاویږي او په هغې ډګر باندې خلک روان شو. الیکشن شو نه هغه ناره او نه کیسه او نه خبره او صرف زردالي خاندان او دا پکې راپتیان شو مزې پکې دی جوړې شو خلک پکې غږ شو. د پښتون په نوم باندې موږ تاسو ثوابۍ خو د پښتون په نوم ډېرې قربانۍ یې کړي د پښتون په نوم تاسو د ایم پي ته ووټ ورکړی چېرته مې اورېدلی دي چې پښتون دپاره دا ولاړ دي چې ته غیرت یې کړی پښتون دپاره. نن په افغانستان کې پښتانه مري نن په دې پاکستان کې دماکو کې پښتانه مري چېرته اواز یې اوچت کړی چې راپاسئ چې امن راولو راپاسئ چې دې کې جرګه وکړو او دا خپل قوم بچ کړو. دغسې دلته د دین په نوم الله تعالی مو ته یو پارټي راکړې وه 15 کاله حکومت یې وکړو. اینه ما سوال دی چېرې 15 کاله تاسو حکومت کړی دی ما ته یو نشان وښایي چې د دین دپاره تاسو کړي تاسو د اسلام خدمت ما ته وښایي تاسو صرف په جوماتونو کې شریعت دی خلک یې دوکونې ته دا کیسه ده موږ ټول مسلمانان یو موږ څوک خطا کولی نه شي. نو دا خلک وایي چې موږ شریعت غواړو. زه تپوس کوم چې مولانا چېرته اسلام آباد کې خبره کړې چې شریعت غواړو مولانا چېرته شرط ایښی چې حکومت کې نه کېنم کله پورې پاکستان کې شریعت دی راغلی که نن مولانا ټینګ شوی وی اقتدار یې نه اخیستو د وزارتونو پسې نه مړ کېدو نو نن به پاکستان کې شریعت نافظ و د الله تعالی قانون و خو دا دې دپاره نه راځي. دې د اسلام آباد جنګ دی او خلک تاسو دوکه کوي بیا خپل پیداګیر کې مزې کوي. نو دا خبره چون شو سولرې لري د دې 15 کاله حکومت و یو جومات یې جوړ کړی دا خو ما قانون بدل کړو چې سرکاري فنډونو باندې به جوماتونه جوړېږي او د هغې نه پس د تېر شوي 18 کال راځي جوماتونه نوي سرکاري فنډ باندې جوړل شو. دا مخکې نه و په جوماتونو کې بیلونه به و خلکو تکلیف به و چندې به غونډېدې هغې دپاره ما قانون جوړ کړي سولرې به لګي په هر جوماتونو کې اکثریت جوماتونو کې ولګېدې او سکیم روان دی او دا به انشاءالله ټولو ته رسېږي. بیا دلته کې دا علما دی چې شپه ورځ دی دپاره لګېږي. ما سوچ وکړو چې که پولیس تنخواه اخلي استاد تنخواه اخلي کلرکان تنخواه اخلي نو د دې حق نشته د
دی مونږ ته امامت کوي، دی ته مونږ بچو ته قرآن شریف راته ښیي، جنازې راته کوي، د دې حق نشته. هغې دپاره هغه وخت کې ما د دې دپاره 10,000 وظیفه مقرر کړه. نو دوی ته دا خپل امامان نه یاد، دوی دې دپاره څه نه شو کولی. بیا دلته کې په سکولونو کې ما قرآن شریف تعلیم شروع، 5مه پورې قرآن ناظره او د 5م نه 12م پورې مانو سره قرآن شریف، ځکه عربۍ کې مونږ هر څه اورو، تلاوت یې اورو، منځونه هم کوو، خو جذبه راکې نشته، د دین اصلي مقصد باندې نه پوهېږو. نو دا بچي چې کله قرآن شریف مانو سره سکولونو کې زده کړي کالجه پورې، نو بهترین مسلمان به راوځي، بهترین طالب علم به راوځي. نو دوی ته نه ښکارېده چې د خپلو بچو ته تعلیم په خپل زبان کې ورکړو چې سبا د بهترین مسلمان راوځي. خو سبا چې دا بچي قرآن شریف مانو سره زده کړي، نو سیاسي ملایم نه به خلاص شي. دوی به بحث کوي چې قرآن کې دا وایي او ته څه وایې. دا ډېر څیزونه دي چې دې باندې توجه پکار ده. آیا دا خلک دې دپاره راځي چې خپل ووټ والي کارونه هم نه کوي، مسلې هم درته نه حل کوي؟ ما 15 کاله حکومت کړی، د ثوابۍ کې چې څه تاسو وینئ، که زه وزیر اعلی نه وی تاسو دا ثوابۍ سړک چا پلاره نه شو جوړولی. دا خو ما ایشین بینک نه صرف دا سړک نه، دې سره 2-3 نورې غټې سړکې ما ته اوس نومونه نه دي یاد، چې هغه هم د ما په دور کې ما شروع کړې. او دا ایشین بینک نه ما تقریبا 40 ارب روپۍ اخیستې وي سړکو دپاره. په هغې کې 2 نوخار کې جوړ شول، 2-3 دلته جوړ شول، هزاره کې جوړ شول. دغسې دا یو سکیم ما جوړ کړی چې موږ ته د فنډ ضرورت دی، د صوبایي فنډ باندې موږ دا سړکې نشو سرته رسولی. لیکن هر یو دا ما کړي چې زه وزیر اعلی نه وی، د سړک شکل هم تاسو نشي لیدلی، دومره فنډ چا پلار هم نشي راوړی. ما سره لارې معلومې دي، ما چې خدمت کړی دی صوبه کې 15 کاله حکومت کړی، داسې هوا کې نه دی راغلی. ما دنیا هر ګوټ نه فنډ راوړی، د ورلډ بینک نه ما پیسې راوړي، دلته به کارونه کړي، ایشین بینک نه دا تاسو دا سکولونه چې څومره دي دا چې مرمتې شوي دي یا جوړ شوي، دا ټول دې دپاره سکیم ما راوړی، غونډ صوبې دپاره. دا هسې نه راغلی چې راته صوبې کې څه فنډ دي، دومره خو نه. ما د ورلډ بینک نه پیسې راوړي، ما جرمن بینک نه پیسې راوړي، NGOs مې راوستي دي، وفاق ته چې لاړم د وفاق نه مې پیسې راوستي، خپل صوبې حق مې اخیستی، او د صوبې نه چې څومره کېدی شو هغه مو کړي. دا تاسو راته چې څومره ګورئ، هسپتالونه ګورئ، سکولونه ګورئ، دا صرف د ما یو سوچ او دا سره ثوابۍ نه ده. زه وزیر اعلی تش د نوخار نوم، ما مردان کې اربونو روپو کار کړی، ما په ثوابۍ کې هم کړی دی، په 400 کې هم کړی دی، هزاره کې هم کړی دی، په ساوت کې هم کړی دی، په ملکند کې هم کړی دی. کوم طرف ته لاړ شي د ما او د محمود خان نشانات پراته دي. خو دا ځکه چې موږ دا سوچ وو چې دا صوبه دې ترقي وکړي، علاقه یې ترقي وکړي، ځکه د خلکو مسلې څه دي؟ 4-5 بنیادي مسلې دي چې تاسو کلو کې بجلی پوره، تاسو کلو کې ګیس پوره، تاسو لارې کوڅې جوړي، تاسو سکولونه تعلیم برابري، اوبو دغه مو پوره. نو بیا هغه علاقه خو ځان نه پر خپله خاریه شي، تاسو ځمکې ګرانې شي، خاندانونه خپل کلو کې پاتې شي، کلي ویران کېږي. نه ما په دې سوچ باندې دا ترقي دې کلو ته ورکوله. ښاریو خو مخکې هم ډېرې کړي، چې کلو کې ترقي نه وي مړه مه کوه کنه یار، ته پرېږده خدای له تا ته څه تکلیف زه اورم، ما زه پوهېږم یار، زه خو ټوله زندګي مې دا کار کړی، وړه هر څه دې خطا. مونږ چې دا کوشش دې دپاره کولو، ما د زندګۍ یو سوچ دی چې دا علاقې آبادې شي، دا کلي آباد شي، چې خاندانونه نه ټوټې ټوټې کېږي. ځکه دې کلو کې چې چا سره پیسه راشي خاریې ته لاړه شي، خاریه کې ګراني هم ده، خاندانونه هم ټوکړې ټوکړې شي. نو چې کلي آباد شي، کلي کې هر سهولت میلاو شي، نو تاسو زندګي ښه پاتې کېدی شي. ټوکړې ټوکړې کېږئ نه، زه غواړم چې تاسو دا اتفاق کړئ. دا صرف دا 400 یا نوخار نه دی، په ټوله صوبه کې یو رنګ سوچ ما لرلو چې زه هلته کالجونه راوړم، سکولونه راوړم، هسپتال جوړ کړم، غټ غټ سړکونه، هایویز جوړ کړو. که دا موټروې سواد ته موجود دا د تاریخ کې صوبایي حکومت یو موټروې پاکستان کې نه دی جوړ کړی کوم چې ما سواد دپاره جوړ کړی. او نن هغه مخکې محمود خان دی تر دغه کالان طرف ته هغه سړک روان کړی. دلته کې خلک خبرې کوي چې دا ما کړي، دا ما کړي. زه دې تپوس کوم
چې دا فنډ چا ورکول د اریګیشن ته سپیکر صاحب ته ما چې زه کله وفاقي وزیر هم د ما رور صوبایي وزیر د اریګیشن په یو ځای 1.5 ارب روپۍ هغه ته ما اریګیشن سکیمونو ته ورکړه چې ما نه ورکول نو څنګه به کول دا چونکې هغه زه د هر طرف ته ما کوشش کړی چې مونږ ترقي وکړو اوس راځو دا کارونه خو به کېږي دا د مونږ ذمهداري ده د مونږ فرض دی او زه د کورسۍ ته دې ته نه راځم چې زه د مزې وکړم عیش دې وکړم نه حرام خورم نه مې حرام خوړلی ده ما کور ته نه مې چا نه رشوت اخیستی حلاله باندې زندګي تېروم ما یو سوچ دی دا کارونه به کوو د پارټیانو نه به هم تپوس کوو زه تاسو ته وایم ولې ما سوچ دی او زه لګیا یم 15 کاله ما دا کوشش کړو چې تاسو ته زه دا خپلې ادارې ټیک کړم چې زه سکول ټیک کړم استاد حاضر کړم د غریب بچو تعلیم تپوس وکړم د هغې نتیجو تپوس وکړم نو هله به تاسو ته څه وایي حل ملاوي بلډینګونه جوړ کړه که نه چې سکول کې استاد نی سکول کې تعلیم نتیجه خرابوي سکول کې فرنیچر نی سکول کې د غریب بچي عزت نی نو هغه سکول خو پکار وران 15 کاله ما کوشش وکړم ما سکول کې استاد حاضر کړو ظلم وګورئ سوچ وکړئ چې په سکولونو کې په سلو کې 50 استادان غیر حاضر وو نیم په نیمه غیر حاضر او نتیجه دا وه چې تقریبا ټول به فیل وو او که پاس وو نو به څه پاس وو خو بیا مقابله نشي کولی موږ دا دغه وکړو چې ما 15,000 استادان भर्ती کړ په غیر سفارشه ما ټول نظام بدل کړی زه تاسو دپاره زندګي اسانتیا کوم نظام مې دا بدل کړو چې په میرټ به نوکریاني که غریب دی که امیر دی هغه ته برابر موقع میلاو شي ځکه چې غریب هم حق شته که نه چا سره پیسه ده هغه کار به کېږي چې چا سفارش دی هغه کار به کېږي دا غریب پکې چېرته لاړو نو هغه وخت نه تر ننه پورې که پولیس دی که کلرکان دي که استادان دي که هسپتالونو کې دا ټولې برتیانې په میرټ باندې میرټ مطلب دا دی چې کوم لایق دی هر چا ته لاره کولاو ده بلکل سفارش نه چلی ټیسټ ورکوئ دي هغې نمبر یې دي د ډیګریانو نمبر یې دي او ټولې جمع شي او بیا چې څوک په هغې کې زیاتې نمبرې والي هغه مخکې ځي دا ما کړي دي دپاره چې هغه غریب خاندان یو غریب کورنۍ ده د هغه بچی لایق دی او د هغه غونډ خاندان زندګي پې بدلېږي نو هغه ته ولې حق به نه ورکړو دا مخکې چا سوچ نشي کولو مخکې خو به دلته کې استاد په سفارش او په رشوت भर्ती کېدو د میټریک 3rd ډیویژن استاد به भर्ती کېدو نن سکولونو ته 12 14 MA MSc BEd استادان را روان دي ځکه غریب بچي ته بهترین استاد پکار مخکې به دلته میټریک 3rd ډیویژن استاد भर्ती کېدو هغه ځان ته سبق نشي ښیلی نو د غریبانو سکولونو سره ظلم شوی او دا د مو مجرمان دي چې دا ظلم کړی ځکه چې ته د غریب بچي اوچت نه کې نور تعلیم کې خو یو تعلیم دی چې دا ملک اوچته ټوله دنیا تعلیم سره اوچته شوي که دلته دا یونیورسټیانې ما جوړې کړي دي په دې سوچ مو کړي دي چې یاره دا زموږ دا بچي د بل ځای ته نه ځي او خپل علاقه کې تعلیم حاصل که هسپتالونه د دې پرته کوشش کوو په هره ضلع کې چې خلکو د علاج په خپل ضلع کې ملو شي همدغسې هسپتالونه او ډاکټران به نه راتله د ډاکټرانې حاضریانې مې شروع کړي ایمرجنسي دوايانې مې مفت کې په هغې کار نه کېدو نو ما سوچ وکړو چې د غریب علاج ضرورت دی دته څه به کوو هغې دپاره صحت انصاف کارډ ما راویستی که څوک کلیم کوي غول خوري چاته پته هم نشته 18 لکه خلکو ته ما کارډونه ورکړل او محمود خان چې رالو چا سره چې شناختی کارډ دی هغه ته انصاف کارډ هغې نه جوړ شو علاج مو شو او یو ډېره غمګینه خبره چې ما نه درکوي چې دې حکومت دا د غریبانو دشمنانو حکومت چې ناست دی اورم چې صحت کارډ یې بند نو دوی د خلکو زندګي تباه کوي دا چې کوم نن په کورسونو ناست دي دوی باندې لعنت دی چې هغه علاج چې غریب په مفت کېدو نن هغه بند شو خدای دې دوی تباه او برباد کړي د غریبانو بددعایې وایي چې دا خلک د ملک نه ورک شي دومره ظلم څوک کولی شي یو روان سکیم علاج دا په دنیا کې ډېر کم ملکونو کې یې موږ سره پیسه نشته دا نور عیاشانې چې کوئ دا فضول خرچې چې کوئ دا کټ کوي او دا غریبانو علاج چالو کوي دا څه به خلک راپاسي چې وبه مشکلوي او زه وعده کوم چې خدای موقع راکړه په مخکینۍ ورځ به صحت انصاف کارډ بیا شروع کړي د غریب علاج به کېږي د هر چا به کېږي دې ملک انصاف نشته دی دا ملک چې کوم راځي کورسو کې
دې سره د غریب سوچ هم نشته چې غریب بچي په سکولونو کې څه حال دی غریبانو هسپتالونو کې څه حال دی ډاکټر شته دوا نشته علاج شته کنه خدا خو راغلی وخت دی نه ما نه مخکې دا سوچ ولې نو ما خو د سکولونو نتیجه هم تاسو کولې چې او ما د خلکو باندې حاضری باندې ما لګولو سیستم جوړ کړو او هر کال با 13 کروڑ روپۍ د دې تنخواه نه کټې دي تقریبا 12-1300 استادان ما نوکرونه وستې دي چې هغه په سکول ته حاضری نه کوله او د دې نه چې کوم پیسې راتلې هغه به ما انعام ورکول بهترین سکول ته او بهترین استادانو استادان باندې راغون کوم تاسو نه واغسته تاسو غلط وایو د خلکو ته مورګه او تاسو پیسې د دلته استعمال دا ټول هر څه کې دي ځکه چې تاسو چې زه راغلم زه سیاست کوم زه تاسو ته دا سیستم ټیک کوم زه ملکی سطح باندې نه چې زه ډالر راوړم او درو کسی حکومت دا به حکم دا به حکم صوبایي حکومت چې کوم اختیار کې غیر کې دنه چې څه کې دي شي ما ټول کوشش کوم او کړې به چې سکولون بهترین سکولونو کې نتیجې به ترا پیدا کوم غریب بچی سره به هر قسم حد تزم په استاد به سیاست مې نه کړې نه کوم استاد نه خوشاله دي غریب بچي خدای خوشاله هم چې هغه تعلیم ملو شي ډاکټر نه خوشاله هم تاسو عزت غواړم په هسپتال او دا مې کړی دي عزت هوا کې خبرې نه کوم دا د ما د ژوندۍ سوچ دی چې هسپتال څنګه پکار دی هسپتال کې ډاکټر څنګه پکار دی هسپتال کې دوايانې څنګه پکار دي دا جدوجہد روان اوس له خراب شوی دی دغه سي دا مو پولیس دی اردو نه راځي دا پولیس کوم مونږ دی دا تاسو خدمت لپاره دی دا تاسو مسلو حل لپاره دی دا دې تنخواه دې لپاره نه خلی چې مون خلک به عزت کوي دا څوک دي چې پټانه کې د خلک به عزت کوي دا څوک دي چې دروغ پرچی نه جوړي دا څوک دي چې مونږ نه رشوت اخلي دا پولیس هغه وخت کې ما ټیک کړو د دې پولیس عزت مې زیات کړو تنخواهګانې مو تدریجونه زیاتې کړې استادان ته تنخواهګانې زیاتې کړې هر سرکاري خلکو ته مې درې ګونه تنخواهګانې زیاتې پروموشن مې ته ډبل وکړ ځکه چې دې تنخواه ټیکي خو پوس باندې نو خدمت بخښي دا پولیس کې موږ مداخلت ختم کړو که پولیس تاسو زیاتې کوي نو دې مطلب دی چې سیاسي لاس ته پکې چې بیزتی مو کوي نو سوچو کوي چې د مانې سیاسي مشر پدې کې لاس ته دې پکې حصدار دی ځکه دې په سفارش باندې خلک لګي ایس ایچ او په سفارش باندې ډي ایس پی سفارش باندې مورر په سفارش باندې چې دا ټول په سفارش راشي نو خو د خان سړی دی یا خو تاسو باندې سکی ما خپل دور کې یو سپای چانه شو ټرانسفر کوله ما هر څه بدل کړ چې ما پولیس سره اګریمنت وکړو چې زه په تاڼه کې د خلکو عزت غواړم زه په تاڼه کې 2 نمبر پرچه نه غواړم زه په تاڼه کې بدمعشي وان ټکو نه غواړم او که لوګو نه غیرت درته کې نه څوک راشي یو پیالې چای ست ورته کوا چې هغه دا وایي چې دا ما خپل تاڼه ده دا تاڼه د مسلو حل ته د تاڼې چې دي مسلې تباہي د پاره جوړ شي دا سیستم ما روان کړو او ان شاء الله کله موقع راشي دا به تاسو تابعداري زه هغې سره بد نه وایم خو لیکن د هغې کار دا دی د هغې کار دا دی چې مسلې حل کوي دا کار خو دلته خو نه ده چې دی به ډنډې به راغستې او خلک به وایي نو زه ما دا سوچ دی چې د خلکو زندګۍ اساني کړو چې تاسو دفتر کې عزت ملو شي دفترو ته ځو په رشوت نه ډکې ما خپل دور کې ډېر سختي کړې وه داسې اسانتۍ باندې چا رشوت نشو اخیستی ځکه چې زه رشوت نه اخلم نو لاندې بیا په خپله یېرېږي که ما حرام شروع کړ نو ما پروا هم څوک نه کوي ما په زندګۍ کې چانه سترګې نه ټیټې ځکه چې ما ښه صفا سوتره زندګي تېره کړې نو دا پولیس که تاسو ته یاد شي 15 کاله دې تاڼو کې حالات بدل شي دا به بیا بدلول او چې هر حکومت راځي هغې ته پکار دی چې په دې څیزونو نظر واچي چې هغې په دې نظر نه اچوي تش بلډینګ جوړ کړي په هغې کې خدمت نه په هغې کې علاج نه په هغې کې تعلیم نه په هغې کې د خلکو عزت نه هغې ته خو اور لګول پکار دی نو دا پولیس سیستم هم بدل کړی ما او بیا اکثر څه خبره ته ما پټواران ډېر ووټران مې ډېر ملګري مې دي زه یو سوال همیشه کوم چېرې دا ځمکې تاسو د پلار دی که د مونږ د پلارانو دي مونږ د پلارانو دي که نه نو دوی ولې پیسې اخلي د دې څه حق دی چې په یو د کاغذ لیکل باندې راکړه پیسې مفت نوکري خو نه کوي مونږ باندې احسان خو نه دی تنخواهګانې اخلي نو دا هغه وخت کې ما پې سختي کړې وه ما ورته یو لوی نظام جوړ کړو هر
کومه ځمکه به خرڅېده نو اے سی او ډي سی 5% به ډي سی 10% به اے سی ټلیفونونه کول چې په دې ځمکه کې تا نه چا رشوت اخیستی دی هغې نه پس هغې کې یره پیدا شو تپوس به مو کولو خو ظالم بچي ډېر تیز دي اخر کې ډیلران نمبر یې شروع کړي ډیلران نه دي هغې نمبر یې شروع کړي مونږ بیا خطا کو ډېر مو گرفتار کړه چې داسې کوئ نو دې ملک کې لاره ټیکون دپاره بیا لارې غلطون ته خلکو سره ډېرې لارې دي نو زه چې راځم زه تاسو ته دا سیسټم ټیک کوم سکول ټیک شي هسپتال ټیک شي پولیس ټیک شي پټواري ټیک شي دفترو کې رشوت ختم شي او په اسانتیا باندې تاسو کارونه کېږي دا ډېر اهم دی لارې کوڅې سړک سکولونه بلډینګونه دا به جوړو دا چې سمه فنډ هغې کې به کوو هغې نه وروستو کېږو لیکن چې هغلته تاسو عزت دي نو لعنت دی بیا په هغه سکول او په هسپتال او په پولیس تاڼه باندې او په پټوارخانه باندې چې د ما د غریبو او د عامو خلکو عزت پکې نه نو ما د ټولو سیاسي پارټیانو نه سوچ بدل دی زه ترقیاتي کارونه دغه نه کوم هغه تاسو حق دی کله چې مونږ ته خدای موقع راکړي دا مونږ فرض دی او تاسو حق دی مونږ په چا باندې احسان نشته که څوک احسان باندې جتوي دا تاسو خپل قسمت دی چې څه کېږي دلته تاسو قسمت راوړئ زه څوک یم بل څوک دی چې احسان دی کوي د جیب نه خورته چا نه دی کوي تاسو قسمت کې لیکلي وي دا سړک به جوړېږي تاسو قسمت کې لیکلي دلته به کالجونه هسپتالونه جوړېږي چې کله قسمت کې نه ونه اسم نو دا ټول غلطې کیسې دي که څوک در باندې احسان اړوي ډېر بې غیرته دی زه په خپل نوښار کې عرض کوم ما په چا احسان نشته الله تعالی زه وزیر اعلی کوم دې خلکو قسمت خو زه یو وسیله یم زه یو عام انسان یم الله په ما رحم وکړو زه وزیر اعلی کوم د خلکو د قسمت د وجې نه نو دا دلته څه مترقي شوي ده دې کې ما هېڅ هم نشته دا لیکلي وو پرویز خټک څه شی دی یا بل څوک څه شی دی دا به کوو دا زموږ فرض دی تاسو راته قربانیانې راکوئ ووټ راکوئ مشري راکوئ عزت راکوئ نو بیا به په چا احسان اړو چې دا ما کړي کو عمر نه کړ نو بیا په کار دی رانیسئ مو چې کوم ته پاتې دي هغې تپوس دی وکړئ دا ولې پاتې دي دا چې کوم دا خو ورته اصل کېدل دي کې تاسو کردار دی مو قسمت کې لیکلو دا باقي کلو کې کارونه دا خلک بدقسمته دي انشاءالله زه درته وعده کوم چې ما ته هره لاره معلومه ده زه فنډونه راوړی شم ما په دې ملک یو عزت یو مقام دی ما ته لارې معلومې دي او تجربه مې هم دما ډېره دی څو خطا کولی مې نشي ما حکومت کې هم تجربه شوې زه ډسټرکټ ناظم هم پاتې شوی یم څو ځله وزیر هم پاتې شوی یم ما دومره تجربه ده چې پاکستان کې چا تجربه نشته دا سرکاري افسران چې دي ما سره ټګي هم نشي کولی دوکه کولی مې نشي ما سره چې میټینګ کېږي داسې د وار پر خطا مې څه چل دی ځکه هغې ټګان هغې کې ټګي پوهي چې پر سټک مې رانیسي نو زه تاسو ته وایم چې دا شی به بدلو دا نظام به بدلو چې تاسو عزت مې غواړئ تاسو خپل عزت یې تاڼه کې هسپتال کې سکول کې په پټورخانه کې په دفترو کې که خپل عزت غواړئ مونږ سره به ودرئ مونږ سره په نه راودرئ زه به سره واده کوم او کړی مې د مخکې او دا شی ته بیا بحال کوم چې دی هر چا ته خپل حق ملو شي د نوکرۍ کې مې میرټ راوستی ښه دې دپاره مې راوستی چې هر غریب او امیر ته برابر موقع ملو شي دلته خو څوک چاته موقع نه ورکړي دې صوبه کې نور ډېر حکومتونه تېر شوي چا داسې خاص نشان شته زه تاسو ته بې حسابه یونیورسټیانې ښیم چې ما په صوبه کې څومره جوړې کړي زه تاسو ته د صوبې کې ترقیاتي کارونه ښیلی شم دا چې کوم سوات موټروې دی داسې ګپ خو نو په دې باندې 40 ارب نه زیاتې روپۍ لګېدلي خو صوبایي حکومت باندې مې کړي وفاق ته مې نه دي غوښتي دلته کې څنګه مې چېرته اسلامي حکومت راغلی بیا هغې نه پس د مونږه د نوي پاکستان حکومت راغله یو ناره جوړه شوه چې عمران خان لیډر راوتی دی نوی پاکستان جوړوي ما غوندې سړی هم بېوقوف شو ما هم دا خیال لیډر راغلی دی او دی به راته نوی پاکستان جوړوي خوشحالي به وي انصاف به وي روزګار به وي کارخانې به وي پاکستان به مخکې ځي زه صوبایي وزیر یم ما 2 کاله مخکې استعفا ورکړه زه لاړم عمران خان سره کېناستم بیا پکې الیکشن وشو زه پکې وزیر اعلی شوم ما باندې چا احسان نشته مونږ په 99 کې سیټونو کې 35 سیټونه ګټو 11 آزادو ټول ما دوستانو او ما شامل کړل شیرپاو خان مې راوستو جماعت اسلامي راوستو اتحادي حکومت مې جوړ کو دا د حکومت نشو جوړولی ځکه مجبورن ما راکړه ما نه بغیر دا حکومت یې چلولی نه شو ځکه دا دې کې اهل څوک نو چې دا ټول خلک راغونډ کړی وي 15 کاله مې خدمت وکړو
35 سیټونو نه ما 70 سیټونه بوتل ځکه چې ما تعلق دی ما دوستانه ده په پی ټی آی کې اسمبلی مینیج ایم پی ایس دي په سلو کې شپېته ما راوستي پارټۍ ته هغه خلک مې راوستي چې ما ته پته و چې دا راشي دا سیټونه ګټو دا هسې مونږ نه دي ګټلي بیا عمران خان زه لرې کړم وجه څه ده هغه په پارټۍ کې څوک لیډر نه مني هغه سړی استعمالوي خپل مطلب کوي بیا دیکور کوي دا څومره چې دلته پی ټی آی والا دا خانان دی او سپیکر دی ټول ته پته ده چې هغه خلکو ته څه عزت ورکوي شپه ورځ مونږ دا خبرې به کولې په دې مسلسله بحث کړی چې عمران خان نه خپل عزت چاو نه بل چاته عزت نه ورکوي چې څوک چاته بل ته عزت نه ورکوي هغه خپل عزت نه بې عزته وي هغه خلک استعمالوي زه استعمال کوم بیا ما ته اسلامات ته لاړو ما سره وعده وکړه چې تا به انټیریر منسټر جوړو پښتنو غوړې وعده وکړه 2 ځله مې ته واغوستو لاس هغې نه واوړېدو دروغجن شو ما ته زه تا صدر جوړوم صدر پاکستان دې جوړوم ما یې د صوبې نه دې وویستم سیاست نه مې ویستن غواړې دا ارمان دې نشي پوره کېدی ما ته هېڅ هم نه دي پکار زه ته صوبایي ممبر هم کافي وم خو بیا ټولو ملګرو مجبور کړم زه یې ډیفنس منسټر کړم 4 کاله چې ما عمران خان ولیدو دلته چې څه شوي خو ما مونږ کړي پالیسي خو ما تیاره کړي هغه خبره نو خو اسلام آباد کې ناستو 4 کاله د صوبې سره چې کوم ظلم تحریک انصاف حکومت کړي تاسو سوچ هم نشئ کولی د مونږ صوبې ته 1 روپۍ نه ده راکړي یو پروجیکټ نه دی راکړی د اربونو روپو پیکیج به بلوچستان ته اعلان شو سند دپاره عربونو اعلان به وشو پنجاب دپاره به وشو زه به لګیا یم چې مونږ صوبې ته هم صلاح کړه مونږ ته یو پیکیج 1 روپۍ فالتو رانه کا ځکه هغه د پښتنو سره مینه نه ده هغوی دا کمکل خره دي دی په دماغ کې ما اچولی دی بس عمران خان نجات دهنده دی نو زه دې ته کار کوم او نه کوم دا ما سره ولاړ هغه په ترقۍ باندې شوق نشته بل دا چې د مونږ کومه خپله د صوبې پیسه وه هغه هم نه راکوله په جګړو به مونږ میټینګونه راوختل او خپل حق به مو ته راویستو لیکن هغه هېڅ اراده نه وه عمران خان به مونږ ته کابینټ کې وي چې تاسو فنډونه اوس دغه غواړئ ما ورته همیشه ووایي مونږ سکیمونه غواړو مونږ جیب ته پیسې نه غواړو مونږ مه بدناموه چا نه تپوس کولی شي په هر ځای کې ما کولاو خبرې کړي هغه دومره ناسمج دی یا نااهله دی چې مونږ ته وایي چې امریکې او یورپ کې خو څوک سکیمونه نه غواړي نو سړی په دې نه پوهېږي چې مونږ او امریکا یورپ کې د ځمکې اسمان فرق دی مونږ به وایي چې یاره ته مونږ نه امریکا او یورپ جوړ کړه مونږ به هولې غوړ لیوني مونږ ته سړکې پوره کړه مونږ ته ګیس پوره کړه بجلي پوره کړه اوبه راته پوره کړه کالجونه سکولونه یونیورسټیانې هر څه راته پوره کړه مونږ کور کې ودیو او خلکو ته مسلې حل شي هغه ته دا هم نه ده پته چې امریکا او پاکستان کې ځمکې اسمان فرق دی دلته د هر څیز ضرورت دی یو چې سړی دومره بې خبره چې مونږ ته په تقریرونو کې وایي چېرې تاسو فنډونه غواړئ او امریکا او یورپ کې نه غواړئ هلته امریکا امریکا یورپ کې خو پکې دی نو هلته کې شیشه ده ای خو ترقي یافته دي دا موږ پسې عذاب کې نو دې دپاره راغلی و چې صوبې حق دې وخوري همدی به تقریرونو کې وي موږ هم ته چې عمران خان راشي ډالرو باران به او ډالرو کات رالو عمران خان رالو ډالرو کات رالو په تباهي کې ګیر شي خلک به بار دنیا نه راځي دی ملک کې به نوکریانې کوي نن دې ملک نه 3 ګونه زیات بار خلک روان دي وی دروغ کیسې دلته دا ان ایچ ای مراد سعید هغه وزیر و نن هغه ډېر لوی لیډر جوړ شوی زه ته شل ځله مې ورته ویلي چې دې صوبه کې سړکې جوړې کا زموږ جی ټي روډ خراب دی دا جوړ کا مونږ ته پېښور نه ډي خان پورې موټر وې په کار دی دا جوړ کا نور زرا چې کوم سواد کې ایکسټینشن کېږي دا صوبایي حکومت کوي ما دا ته په نه چيو کا لیکن د مونږ په 4 کال حکومت کې وفاق طرف نه یو فوټ سړک هم نه جوړ شو یو فوټ عمران خان په نظر کې هیرو ما ورته وی چې د صوبه کې کار وکړي چې څوک دیاز فساتی هغه څه پروا واغه عمران خان لاړلو هغه ویګن زه د ملک بادشاہ یم دې صوبې ته پر ما ته د کار وکړي دا پی ټی آی ول راځي دی نه تاسو کوي چې د 4 کال کې یو نشان خوراتو کوي چې موږ ته هسپتال را کړی یونیورسيټي را کړی چې ته هایوي را ته جوړ کړی څو را ته کوي کنه چې د 4 کال کې سکړي
और डॉलर रात वाले तबाह को बेरोजगार वाले को आगा पाकिस्तान से ठीक ठाक पाकिस्तान वगैरह था तबाह को मुल्क के इंतशार जोड़ को सीधा मुल्क उन्हीं चिली मुल्क तरक्की उन्हीं आगा वो इंतशारी दे अब आखिर की फौज से झगड़ा जोड़ा था फौज दे मुंग अमल बच गई रोजाना शहीदान पर राजी कदा फौज कमजोर है नन बड़ा दा सुबह का दामल पर कब्जा हो या बदमाकी हुई मुल्क बदे खल को कब्जा करो और नूर सुनूर इंडिया बना राबाने राशि मुखरी ताकतवर फौज दे वजह नन पाकिस्तान बचते कदा ताकत खत्म शिन दा मुल्क खत्बीगी नुज़ा खबर कौम ची मुंग को सियासत दानी न जंगुना को न इंतशार को मुंग खिदमत तर होती न पकार न दे सियासी पार्टियां ने दे हद तजी ची अखपल फौज बाने हमलों की मुंग पर फौज बाने सर दुश्मन हमला कोली नुदा खबर दे मुल्क दुश्मनान दी नुदा खबर रा गुंडोम मसला दादा चिदा चता सोच में करे ताज बाना ग्रानी वाले दा इच्छा ता पता नश्ता अफसोस थे इदी ग्रानी वजह मुजरमान शता जगह जजता तो बड़ा बने तारीख है चिकला अयूब खान दौरो पाकिस्तान माने यूरोपी कर्जनो देश का लदी खल को कर्जी वागस्ती कल वापसी वखरालो वापसी पैसे नहीं नो आगा पैसों वापसी दे पार उसमें नूरे कर्जे खलू चे नूरा कर्जा वालू अगर पाकिस्तान तन राजी अगर वापस दे गई पर जेब कीजी दुनिया के मुंह सो गमदर्द नश्ता कदा इस्लामी मुल्क ने डॉक्टरों पर सूद माने पैसे रखी दा सूद खोर दी और आगा नन जे पैसा वापस को और नूरा खलू रा बने शर्तू न राल जे पैसे दर कौन को बिजली बगराने गैस बगराने पेट्रोल बगराने टैक्स न बलगे जगह जे माता खपला पैसा वापस बकार दो नो मुजरमान सूख शुल कदी मुल्क दी खल को कर्जे नवे गस्ते नन पता सो बाने बदे ग्राने बम न रा प्रेवा तो कल जे टीवी कुलाव के उगोरे जे नोरा कर्जा खली हो यकीनो के जे लाशे नोर ग्रानी म्याश मख के कर्जो ते दगा कड़ी बिजली में ग्राना शो गैस में ग्रान शो बाजार के ग्राने रालो नुदा दी मुल्क मुजरमान दी कता सो न पे जंदल दी मुल्क सर दी गदारी कड़ी दा दुनिया की यो मुल्क बाने दम कर्जा नश्ता पकम मुल्कों ने जे कर्जा नश्ता गई तरक्की कई आगा बांग्लादेश दे मुंग नमक के लाड़ो जो दो वक्त रोटे नो ईमानदार लीडर रहा मुल्क की उच्चत को आगा अफगानिस्तान से तबाह बर्बाद दे नन पागई कर्जा नश्ता तालिबान हुकूमत रालो इंसाफ रालो दरो खत्म शो अदालतों खाली शुल जिकचे ईमानदार खलक रालो ईमानदार इस तरह दे मुल्क खिदमत कई कर्जा पेनश तो तरक्की शुरू शो नुताब सोच कोच दा ताजवाने ग्रानी दा कतासो ने खबर जतासो खबरों चिद्दी मुजरमान दिला सदा ग्रानी रागली 30-40 काला मुतवातर दे हुकूमतों ने कड़ी पमु को हिंदू हुकूमत ने करे पमु अंग्रेज ने करे मुंह माने दे खदारान हुकूमत करे जगह अमल न डूबेगी याद साथे चिकला पूरे पाकिस्तान के अल्लाह ताला ईमानदार मशरान रा नकल ईमानदार वजीर आजम जोड़ नशो दा अमल चर तम तरक्की निशी मुनते कला पूरे चिमुंगा अखपला मदन ज्याद को अखपले कर्जे में अखपला मदन न शुरू की दागरानी ब कंट्रोल की बाकी सब असबागों ने दी बाकी बेर तखला कसी किसी कई दरो ता तमाशी माटोल लीदली इमरान खान बमवे कमा कर्जा वा गसा जब खुदकशी कोम ज़लानी हम जेरा ता कर्जा गस्ती दा डबल दे गस्ती खुदकशी का कर तोल दरो पदरो को माने अमल छिली हर पार्टी दरो किसी के अमल पके नश्ता दुरुनो वक्त कम दे इलेक्शन रवान दे कदे खपलो बच्चों मुस्तकबिल खकवई नो यो निजाम तो वोट वर किसी दा सिस्टम दर तसो टिक यो दे मुजरमान नजार खलास कई कदा ब्या ब्या राजी डूब खुयो नूर बम डूब शो नो कता सो खपल मुजरमान न पेजंदल दे खिलाफ जहाद नको दे खिलाफ राहुन न होतई चार सर दो ककड़िया ग्रानी की डूब कड़ी तरो समो बिजली पूरा नका गैस में पूरा नको लारी कुशी में पूरा नको दा संगमल दे सगा चलता लूटता राजी दुनिया के कमल तरक्की के डालते ईमानदार लीडर और खुदे तारीख गो रही बेईमान यो मुल्क हमने दे उच्चत करे कमल माने को तकी दे तरक्की के वो गो रही जिला फलानी काल के लीडर रखले ईमानदार हो मुल्क तरक्की का बल अल्लाह रनिश्ता आखिर के खबर राउंडों को यो सवाल दर तकोम जो मंजूना खटोल कवई अल्लाह ना हर मुंज की यो दवायात साथे खपल में शिया अल्लाह पाकिस्तान सर मदद होके या अल्लाह पाकिस्तान त ईमानदार लीडरान वर के या अल्लाह पाकिस्तान त तरक्की वर के लेकिन बेईमान मुखलास के
نو که تاسو دا دعا قبول شروع کړئ شي موږ ته خلک راشي نو خلک تاسو دعا نه قبلې کړي بیا خو خدای ته موږ نږدې نو ضرور دا دعا کوي دا تاسو مستقبل دی ځکه د دنیا تاریخ ګورم بې ایمانه خلکو یو ملک هم نه دی اوچت کړی نه اوچتولی شي نو زه تاسو خلکو ډېر شکر ګزار یم زه په صوبه کې ګرځم ما 3 میاشتې وشوې دا پارټي جوړه ده او دا چې کوم زه خبرې کوم یا منشور به راځي یو هفته کې به راشي چې څه وعده کوم سر ته به رسوم دا مې الله سره وعده ده او عوامو سره مې وعده ده چې دروغو کیسې نه راځي نه مې کړي دي چې څه تاسو مخامخ وئ نو خدای مو ډېر خوشحال کا که تاسو راونوتئ کور په کور ونه ګرځېدئ دا خلک مو خبر نه کړ چې تاسو سره څه وشول نو مجرمان به بیا تاسو یې ځکه تاسو خپل حق تپوس نشئ کولی تاسو خپل حق ته اواز نشئ اوچتولی چې خپل حق ته اواز نشئ اوچتولی نو بیا خو زنده وروسته زندګي نه ده ګوره صوابۍ خلکو دا ګډون زه وزیر وم زه کارخانو وزیر وم دا ګډون ما شروع کړی کله چې حکومت کې ګډوډ رالو ما شیرپا خان رانلو مې راځه دا موقع ده بېنظیر نه دستخط اخلو چې موږ ته ډیوټي فري انډسټري سټیټ راکړي موقع نه هغه وخت ما فایده واخیسته او بیا چې موږ لاړو نو ګډون تباه او برباد شو ما دلته پوسټر ولګ صحابه خلکو راووځي خپل حق ته تباه کېږي تاسو کارخانې دلته په سونو نورې کارخانې وې تاسو روزګار وپکې خو څوک راونه وتل نو چې تاسو خپل حق ته پوس نه کوئ تیار شئ د نه لاړو پنجابیانو راپسې ډرامې کولې چې تباه شو برباد شو حالانکې هېڅ اثر په چا نه پرېوت تاسو خپلې کارخانې هم بچ نه کړي یوازې په ما خو نه کېږي که دا ګډون آبادېدو خو صوابۍ به آباده وه دا ټولې خبرې دي چې موږ نن په دې ملک کې ګراني ده روزانه شی ګراني چا ناره اواز اوچت کړو موږ څه ځناور یو ټول خرې او دغه یو موږ په دنیا نه خبر نه یو چې خپل اواز نه شو اوچتو راپاسئ خپل طاقت وښیئ تاسو خپل زور وښیئ د پلار هم ګراني نشي راوستی د دې ټوله عیاشي ختمېږي چې تاسو میدان ته راوځئ خدای خیر کې همت پیدا کړي زه څه کولی شم زه آخر کې تاسو شکریه ادا کوم په 8 تاریخ انشاءالله الیکشن دی صبح کې ما سره ښه بهترین خلک ځای پر شاملېږي روزانه جلسې دي او ما په الله یقین دی که خدمت مو کړی ایماندارۍ سره مې کړی الله تعالی به مونږ کامیابوي خو دا مې دعا ده که بې ایمانه یم او که ټګ یم یا الله یو ووټ راته رانیږي که ایماندارۍ سره مې کړي الله تعالی نه مدد غواړم همیشه الله ما سره مدد کړی دی ځکه ما خپلې کورسۍ سره ناانصافي نه ده کړې ما ټوله شپه ورځ محنت کړې ده چې خلکو زندګي اسانه کړه خدای مې ډېر خوشحال کړه وځئ به کور په کور به ځئ نوې پارټي ده تاسو پارټي ده دا ما جوړه کړې ده او دې خلکو ته مې راوړې ده او دې نتیجه به انشاءالله د خیر خدای مې ډېر خوشحال کړه السلام علیکم